وسلم صحابی دی د مور وفات شولا د امام الانبیاء نه تپوسو کو چې کوم صدقه بهتر د الله حبیبا زما مور وفات شوی دا نو کوم صدقه به بهتری چې زی پاغي مور پسې ورکما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی اوبو یعنی د اوبو په کوی پسې اوباسا وی هغه پاغي مور پسې کوی اوباسو او ام سعد نوم ورلکی خود ام سعد مور د سعد یعنی دا سعد د خپل مور د پاره د اخرت ذخیره وګرځوله او هغه مور پسې وقف کو علما وای تابعین وای چې کم سړی ګناهونه زیات وي نو هغه له پکار دي چې هغه د اوبو صدقې ډېرې کوي چې ګناهونه یې سیوی نو د اوبو صدقې دي کوي بخاری شریف کی یو روایت هم دی چې یو سړی په لاره باندې تو ډېر تږی شوی و نو کوی ولید هغې ته کوز شو اوبه یې ترېنه وڅښلې چې کله د کوی نه بره راوخته نو یو سپی ولیده چې هغه په دې لمده خټه پورې دا جبه راښکله جبه یې ایستلې وه او په لمده خټه پورې راښکله خوله به یې په دې لمده خوره خټه لګوله د ډېرې تندې د لاس نه نو دو په زړه کې وي چې په دې سپي باندې هم جوړې تنده لګېدلې څنګه چې په ما تنده وه کوی ته کوز شو او خپله موزه یې راواغستله او په هغې موزه او پیزار کې اوبه راواغستلې او په هغې سپي باندې اسکولې علما وایي رب العالمین د هغې سړي مغفرت وکړو سپي باندې اوبه وسکولې الله یې مغفرت وکړو او ته به په مسلمان د الله په بنده اوبس کې او الله به دې مغفرت نه کوي او بیا چې روجه کې په ماښام یو ګوټ اوبه وسکئ یو ګوټ شربت پې وسکئ یو ګوټ لسی پې وسکئ د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چا د روجه ماتي په ټیم کې روجهدار باندې لسی یا اوبو یا شربت اسکو الله به په ده باندې د اوبه وسکئ په ورځ د قیامت چې دی به نه تږی کیږي چې د څو پورې دی جنت ته نه داخل شوی هغې پورې به پې بیا تنده نه راځي الله به پې داسې اوبه وسکئ سقاه الله الله به پې اوبه وسکئ هغه به داسې اوبه چې بیا به دی تږی کیږي نه په ورځ د محشر څومره سخته ورځ وي او بل روایت کې دا قصه داسې هم راغلی چې دا ډېره یوه فاحشه زنانه وه زناکاره زنانه و فاحشه او هغې اوبه وڅکلې او دلته سپي په دغه باندې په خټه باندې خوله لګوله دی ورته اوبه راویستلې ویسکولې پې الله د دغې فاحشې او بدکارې او زناکارې زنانه مغفرت په دې وجه وکړو چې په سپي اوبه وڅکولې کنې سپی په زناورو کې ګورې دا پلید زناور دی ګورې چې کله سپی وی لوښې جوټه کې نو 3 پیرې 5 پیرې 7 پیرې اولهن بالتراب یو ځل امام الانبیا وی خوره ورسره استعمال کوي د ده جوټه دومره پلیته ده خو چې په سپي اوبه وسکولې الله د هغې ښځې مغفرت وکړو او روایاتو کې راځي چې یوې زنانه په دې وجه جهنم ته لاړه وه چې لاړله چې یوه پیشو یې ساتلې وه تړلې وه نه به یې وله خوراک ورکو او نه به یې ورله څښاک ورکو نو هغه پیشو مړه شوله الله د هغې په وجه هغه ښځه جهنم ته به ووستله چې دې ورله خوراک څښاک نه ورکو نو دې نه معلومیږي چې اوبس کول دا سبب د نجات دی او اوبه منع کول د خلقو نه دا سبب د دخول د جهنم دی په دې باندې سړی جهنم ته داخلي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چا یو مسلمان باندې اوبه وسکولې په داسې علاقه کې چې هلته اوبه په اسانه میلاوېدلې لکه زمونږ د علاقې د اوبه ښه په اسانه میلاوېږي نو که په داسې موقع باندې چا په یو مسلمان اوبه وسکولې چې اوبه په اسانه میلاوېدلې الله به ورته د یو آزاد کړي غلام اجر ورکړي
دا چې دا خلق وي دا حقیقت ته دا روایت ته داسې په عرف کې نه ده بعضې خلق سړي ته وایي یو غلام آزاد کې وي مطلب دا مال اوبه راوړه نو دا روایاتو کې راځي او روایاتو کې دام راځي چې چا په هغې علاقه کې په چا اوبه اوس کولې چې په هغې کې اوبه په ګرانه باندې میلاوېدې نو ده ته دومره اجر میلاو شو لکه ده چې دې سړي له ژوند ورکو دې سړي له ژوند دومره اجر چې په هغې کې اوبه ډېره په مشکله باندې میلاوېدله ده ورله اوبه ورکړلې دومره اجر به ورته میلاو شي لکه ده چې دې سړي له ژوند ورکو نو اوبو او داسې سیزونو کې د چا سره څومره درنه کیدی شي احسان کوئ ویمنعون الماعون احادیثو مبارکو کې راځي روزمره لږ لږ شیزونه چې د چا پکارېږي دا د چا نه مه منع کوئ د دې ډېره بدي قرآن کې راغلې ده مالګه اوړه خمیره دا د زنانو کورونو پکارېږي دا د چا نه مه منع کوئ ماعون چې روزمره پکارېږي او معمولی سیزي دا ورکوئ د مسلمانانو سره د مخلوقاتو سره ښېګړې کوئ ښېګړې په دې الله ډېر خوشحالیږي حدیث مبارک کې راځي الخلق عیال الله دا مخلوق د الله کنډک دی دا د الله کنډک دی دا مخلوق په دې الله ګورې ډېر خفه کیږي ته خپل کنډک باندې څنګه خفه کیږي خپلو بچو باندې څنګه خفه کیږي نو الخلق عیال الله دا مخلوق د الله کنډک دی او الله وی خبر یې ما ته دې ټول مخلوق کې څوک غوره دی فاحب الخلق الى الله من احسن الى عیاله الله وی په ټول مخلوق کې ما ته هغه کس